بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، څنګه چې تاسو ته پته ده 13 هفته کې درس چې کوم دی هغه مونږ کړی په دې مسله باندې چې احادیث د نبی علیه السلام مبارکه دا مستقل په دین کې حجت دی، او حجت دا معنا ام فهم معنا بوکو چې مونږه څنګه د قران نه احکامات روباسو، د قران نه په احکاماتو باندې دلیل پیش کولې شو، نو دغه رنګ د حدیثونه هم په احکاماتو باندې مونږ څه کولې شو، دلیل پیش کولې شو. په الفاظ دیگر څنګه چې د قران نه مونږه مسائل او احکامات روباسو، دغه رنګ به د احادیثونه هم مونږه مسائل او احکامات روباسو. څنګه چې د قران اتباع په مونږ تاسو باندې لازم ده، دغه رنګ د احادیث او اتباع هم په مونږ تاسو باندې هغه چې کوم دی لازم ده. او دا خبره مونږ د ځان نه کوو چې احادیث او روایت د نبی علیه السلام مبارک دا مونږ د ځان راوستي دي او د ځان نه چې کوم دی دا وایي دا په مونږ لازم ده، نه دا د قران تعلیم دی. قران ځای په ځای باندې مونږ په تیر درس کې 15 آیاتونه په دې باندې پیش کړ. قران ځای په ځای باندې چې څنګه د دې خبره حکم کوي چې د الله اطاعت وکړي، د قران کریم اطاعت وکړي، ورسره د دې خبره حکم هم کوي چې د نبی علیه السلام مبارک اتباع کوي او د احادیث سو کوي اتباع کوي، هغه پس روان شي. وش نو څنګه چې د قران نه انکار دا سړی کافر کوي، د غرنګ د احادیث نه انکار هم سړی کافر کوي، ځکه قران هم وحی ده، احادیث هم وحی ده. دومره ده چې قران دا وحی مطلوب ده او احادیث وحی غیر مطلوب ده، ورسې دغه تلاوت نه کیږي او د قران مجید څخه کیږي تلاوت کیږي. په خبره باندې ورسېږي کنه. نو احادیث هم د قران کریم غونته کې زموږ د استادو لپاره یو حجت دی، او د احادیث په حجتیت باندې ډیر زیات چې کوم د دلایل د قران کریم آیاتونه په شاهد دي. د غرنګ احادیث په خپل هم په دې خبره باندې شاهد دي چې احادیث حجت دي. په خبره ورسېږي کنه. او د دې سره سره اجماع د مسلمانانو هم په دې خبره باندې قائمه ده چې احادیث دي حجت دي. او د اجماع چې کوم سړی انحراف کوي نو دا سړی بسوي، دا سړی جهنمی دی. په دې به موږ آیات پیش کوو ان شاء الله. پوه شئ په خبره باندې. نو احادیث هم د نبی رسول الله مبارک احادیث د زموږ تاسو لپاره حجت دي. دینه مخکې یو خبره یاد ساتي، دلایل پیش کوو، خو یو خبره دا یاد ساتي کله نا کله د انسان ذهن ته به دا خبر راشي چې یره د احادیث کوم راویان نقل کوي، نو کې دې شي هغې نه په دې حدیث کې څه دروغ ویلی شوي، څه دروغ ویلي. په خبره باندې ورسېدی که نه. یو خبره یاد ساتئ، کومو صحابه کرامو، کومو تابعینو، کومو راویانو چې موږ ته احادیث را نقل کړي دي، هغې موږ ته دا حدیث هم را نقل کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا، چا چې په ما باندې قصدن دروغ ویل، په ما باندې قصدن څه وکړه دروغ ویل، نو فلیتبوأ مقعده من النار، دې ځان خپل ټکانه په جهنم کې تیار کړي، یا د ځان خپل ټکانه په جهنم کې سکه تیار کا. په خبره باندې ورسېدي. نو کوم صحابه کار او دا خو صرف یو حدیث ما تاسو ول، ډیر احادیث په دې الفاظو باندې او دا غرنګ په نورو الفاظو باندې په دې خبره باندې چې په نبی رسول الله باندې دروغ ویل دا غټه ګناه ده. په دې باندې ډیر احادیث صحابه کرام وروړي دي. نو چې هغه په نبی رسول الله نعوذ بالله من ذلک دروغ ویل، نو به دا احادیث ولې وروړه ورسېدي. دا احادیث په دې خبره باندې دلیل دی چې صحابه کرامو او رواتو یعنی راویانو هغه چرته په نبی رسول الله باندې دروغ نه دی ویلي. په خبره باندې ورسېدي کنه. او صحابه کرام خدا سي خلق دي چې دا غي عدالت او صداقت قران کریم کې ذکر شوی ورسېدي. په خبره د اغي جنتی والے او د اغي د الله رب العزت د طرف نه د رضا سرټیفیکیټ دا په قران کریم کې ذکر شوی دی، رضی الله عنهم ورضوا عنه. ورسېدي په خبره فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، الله رب العزت به طور معیار صحابه ذکر کړی دي که تاسو ایمان به اله قابل قبولی چې تاسو د صحابو غونته کې ایمان وروړي. ورسېدي په خبره. نو پاغه خلکو زموږ چرته دا ګمان نه راځي چې غیبه نعوذ بالله دروغ سکړي ویلي، ځکه دا غیر رښتینواله قران کریم ذکر کړی دی. په خبره باندې ورسېدي کنه. نو دا غي صداقت د قران کریم نه ثابت ده. نو پته ولګي چې دا غي کوم روایت مونږ تاسو سره نقل کړی دي دا هم سړي رښتیا دي. د حضرت علی کرم الله وجهه روایت ته بخاری را نقل کړی دی، امام بخاری رحمه الله. هغه وی دا خبره ماته اسانه ده چې زری د اسمان نه را غزار کړی شم، ورسېدي په مقابله د دې خبره کې چې په نبی اسلام د دروغ وتړم. ورسېدي په خبره یعنی دغه راته اسانه ده، خو دا راته ګرانه ده چې نبی اسلام باندې سوکما دروغ وتړم. په خبره ورسېدي.
نو راویان او صحابه کرام تابعین یا د غي شاګردان هغه پاک خلق او هغه مونږ ته صحیح روایت څخه دي رسول دي ورسېدي پنځه دلایل مخکې مونږ قران کریم نه ذکر کړو نن شپږم دلیل وایو الله رب عزت فرمایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الله رب عزت فرمایي څوک چې د نبی عليه السلام نافرمانی کوي پس د دینه هدایت ورته سرګن شوی دی هدایت ورته شوی دی ښکارا شوی دی او د مسلمانانو د لارې نه علاوه په بل لار روان دی د مسلمانانو د لارې نه علاوه څه دی په بل لار باندې روان دي الله فرمایي نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا دا سړی وی سره جهنمی دی دا سړی سره جهنمی دی ورسې دې آیات کې دوه څه متخیل کوي یو خود نبی عليه السلام فیصله نه منل د نبی اسلام نافرمانی کوونکی ته الله رب العزت د جهنم خبر اوکا د جهنم هغه اخبار ورکوله خبر ورسېدي د نبی اسلام نافرمانی کوونکی ته هم جهنمی ویلو او بل د مسلمانانو د اجماع خلاف چې سړی په بل لار رواني ويتبع غیر سبیل المؤمنین دویم نقطه په کې دا یاد ساتي په دې آیات کې د مسلمانانو د لارې نه علاوه چې سړی په بل لار رواني دا هم څه دی جهنم دی نو په دې کې گویا کې حجیت حدیث باندې څه شو دوه دلایل موږ ذکر کړو په دې یو آیات کې ورسېدي ځکه یو خدا خبره ذکر شو چې د نبی سلام اتباع نه کول گمراهی ده او د جهنم سبب دی ورسېدي دویمه دا خبره ذکر شو چې د مسلمانانو د لارې نه علاوه په بل لار باندې تلم دام سره د جهنم سبب دی جهنم ته راتلو سره او مسلمانان تاسو په ایمان وایي سو کالو شو ورسېدي 1200 کاله برابرېږي چې د مسلمانانو د احادیث په حجتیت باندې اجماع ده کنه د ټول دنیا مسلمانان نه مني کنه مني ورسېدي په خبره باندې نو دا خبره معلومه شوه چې احادیث د نبی عليه السلام دا څه دی دا حجت دی په خبره ورسېدي نو دا شپږم دلیل و چې موږ نن ذکر کوو اوم نمبر دلیل الله رب العزت فرمایي ومن يطع الله والرسول څوک چې اطاعت کوي د الله رب العزت او د نبی عليه السلام ګوره الله رب العزت چې چرته خپل اطاعت ذکر کوي ورسره خامخاص ذکر کوي د نبی اسلام اطاعت ذکر کوي ورسېدي نو چې د نبی اسلام خبره منل نه په اسلام کې نو بیا ولې ذکر کوي بار بار خبره ورسېدي کنه ومن يطع الله څوک چې د الله اطاعت کوي او رسول او د نبی اسلام اطاعت کوي فاولئک دا کسان مع الذين دی به د هغه کسانو سره د قیامت ورځ عليهم من النبيين فاولئک مع الذين انعم الله عليهم چې باغي باندې سکړي الله رب انعام کړی دی هغه څوک چې الله په انعام کړی دی من النبيين نبيان دي والصديقين او رښتونی صدیقین خلق دي والشهداء او شهیدان دي والصالحین او نیکان خلق دي ورسېدي نو څوک چې د الله اطاعت کوي او د رسول الله اطاعت کوي دی به د قیامت پر ورځ چا سره دغه منعم علیه خلق سره به منعم علیهم خلق څوک دي انبیا دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي پته ولګي د څوک چې د الله اطاعت نه کوي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوي دا سړی به د قیامت پر ورځ د نیکانو خلکو سره په صف کې نوي په خبره باندې ورسېدي کنه دا هم یو ښکارا دلیل دی په دې باندې چې احادیث د نبی علیه السلام مبارکه دا سدي حجت ده نور دلایل مشته د قران کریم نه خو د احادیثونو یو دوه حدیثونه ذکر کو ورسېدي په خبره احادیثم د دې خبره تایید کې ډیر احادیث په دې باندې شاهد دي چې د نبی اسلام خبره منل او حدیث منل د مسلمان باندې لازم او واجب دي یو حدیث کې راځي نبی علی السلام مبارک فرمایي علیکم بسنتی تاسو باندې زما سنت او طریقه لازم ده دا لازم ونیسئ وسنت الخلفاء الراشدين المهديين او د خلفای راشدین وسوکي طریقه لازم ونیسئ نبی اسلام مبارک وی زما طریقه لازم ونیسئ د نبی اسلام طریقه موږ ته پس کې معلومیږي په حدیثو کې به معلومیږي نبی اسلام مونږ څنګه کړو خلکو سره معاملات څنګه او اخلاق څنګه او جهادونه څنګه کړی دي او تبلیغي اسفار څنګه کړی دي دا موږ ته څنګه معلومیږي قران کریم کې خدای ټول تفصيلات نشته ورسېدي قران کریم کې ټول تفصيلات شته نشته د قران کریم کې ټول تفصيلات قران کریم خو اصول او قواعد ذکر کوي په خبره باندې ورسېدي کنه نو د نبی رسول الله مبارک سنت چې ته معلومه هغه برسنه معلومه ده احادیثونه به معلومه او دا حدیث ډیر زیاتو کتابونو د احادیثو چې کوم دي دا څه کړی دي را نقل کړی دي ورسېدي په خبره ها دا غرنګ بل حدیث کې نبی علی السلام مبارک فرمایي د مشکات روایت هم ده د بخاری او د مسلم روایت هم ده نبی علی السلام مبارک فرمایي من رغب عن سنتي فليس مني سوق چې زما د طریقینا چا اعراض کو مخې واړولو فليس مني دا زما د امت نه
نه دی په خبره باندې ورسېدی کنه زما د امت نه دی نو چې د نبی اسلام سنت او طریقه دا لازم نه وي په مسلمانانو باندې ولی نبی علی السلام مبارک دومره سخت کلمات وای په خبره ورسېدی دینه دا خبره معلومه شو چې د نبی اسلام سنت او د نبی اسلام طریقې دا په مسلمانانو باندې سدي دا لازم دي په خبره ورسېدی اخیری دلیل چې دا تقریبا زمونږ استاد نن لسم نمبر دلیل جوړیږي ځکه او دلایل مونږ د قران کریم نه ذکر کوو دا دریم دلیل د حدیثونو چې کوم دا غسکو ذکر کوو نو دا لسم نمبر دلیل دی نبی علیہ السلام مبارک فرمای ترکت فیکم امرین و اذا پتاسو کې دوه سيزونه پرېدم سکوما تاسو کې دوه سيزونه پرېدم لن تضلوا ما تمسكتم بهما تاسو به چرته گمراه نشئ تر څو پوریم چې په دې دواړو باندې تمسک کړی یعنی دا دواړه کلک نیولې وي ورسېدي په خبره باندې هغه څه شي دي کتاب الله و سنتي د الله کتاب دی او زما سنت دي که صرف د مسلمان د نجات او د کامیابی د لپاره صرف قران کریم کافی وي بل څه ضرور نه وي نبی اسلام به صرف کتاب الله ذکر کولو کنه به ذکر کولو و سنتي ولی وی نبی اسلام و سنتي ذکر وی چې د سنت او د احادیثو نه بغیر شریعت مکمل نه دی ځکه احادیث باندې ډیر شریعت چې کوم د شریعت ډیر احکامات د موږ تاسو په احادیث باندې معلومو ما تاسو ته بار بار دا خبر وکا چې قران کریم اصول او چې کوم د قواعد ذکر کوي یا فروعات او تفصيلات نه ذکر کوي ما تاسو له تیر درس کې مثال هم درکړو چې قران کریم وی اقیموا الصلاه منځ قائم کا دا اوس یو امر دی یو قاعده ده چې مسلمان باندې منځ لازم شو چې له کوم څه قائم کا خو اوس د سحر سوره کاته حکم درته قران کې وخایا د ماسپخین سوره کاته حکم دا قران کې وخایا دا ټول تفصيلات قران مجید کې نشته قران دویم مثال از دکې قران کریم کې الله رب فرمایي واتو الزکات سور کوي زکات ور کوي ها زکات په سورو باندې واجبېږي په سونه واجبېږي په هر مسلمان زکات واجب دی کنه صرف په مالدار سړي واجب دی مالدار به مو چاته وایو ورسېدي چې څوک مثلا چا سره څومره مال وي هغه ته مالدار وایو هغه به زکات لازمو دا ټول تفصيلات دا په قران کریم کې قران کریم خو صفاوي بس اقيموا الصلاه واتو الزکات ورسېدي نو اتو الزکات ته شوي نور تفصيلات نه کوي نور تفصيلات خصوص ذکر کوي احادیث ذکر کوي خبره باندې ورسېدي کنه نو دا تقریبا لس دلایل مونږ په دې باندې ذکر کا چې احادیث د نبی علی السلام مبارکه دا حجت ته الله رب عزت مونږ تاسو په قران او سنت باندې پابند اوسئ الله رب عزت مونږ تاسو د گمراهۍ نه محفوظ او مامون ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين